لپاره تما سره د آخرت سودا کړی ده. خلک د مارکیټونو خلکو ته مارکیټونه مبارک شه، خلکو ته تماکو ګټي مبارک شه، خلکو ته غنم او جوار مبارک شه، او تا ته دا ځمکه د جنت حصہ مبارک شه. بس دا د جنت ګټه دی کړې ده، دا د ځان له د جنت سودا کړې ده. نو مدارس ته موقع فراهم کوي. شکر دی الحمدلله ښکلې وسیع فراخ ځمکه ده او الله له ورکړي دا او د الله سره سودا کړي دا او بدله به الله ورکړي ان شاء الله. دا مالک بنئ بل بنئ دا محتمم سے بنئ ز بنئ اما او دا مدرسه بابا دی په دې کې وخت چې د قیامت شپېلې پوکهل کېږي هغې پورې به دا ځمکه آباد او په دې به سبقونه ویل. دا څومره لویه صدقه جاریه ده، دا څومره لوی خیر یې کړی دی. زوم چې د علاقو والا د مدرسو ته غټې ځمکې ورکړي چې دا طلبا پکې سم خوشحالي، دا علما پکې سم خوشحالي، چې پراخه ځمکې چې دا طلبا پکې ځان له دا منډې ترړې وخي، دا سبق پکې مو یو کولو زویني. الله دې قبول کړي که هر چا دا ځمکه ورکړي، الله دې د ټولو هغه قبول کړي. خو مولانا صاحب وایي چې زمونږ لږ دویم چت کې د آبادی اراده ده. وخت په وخت مدرسو ته ضرورت راځي، د وسیع د نور آبادی ضرورت راځي. نو ځمکه ماشاءالله دا ډیره پراخه ده خو لږ ډیر د آبادی ضرورت دی. مولانا صاحب وایي چې موږ د دې کال نم افتتاح د آبادیم کړې ده. ټیم په ټیم مدرسې کمیږي، آبادی کمیږي، ځکه طلباو کې هر کال وسعت پیدا کیږي. نو مولانا صاحب د آبادی د اراده کړې ده، د دویم چت د جوړولو اراده یې کړې. نو که دا مولیان آبادی جوړوي نو سبقونه به دې بچو ته څوک وایي. زموږ مدرسه کې کار شروع دی، ټولې داخلي متاثر دي، اوس په هغې کار خفه یم ملکه. داخلي کله پرون نه به موږ په پټي کې داخله کوله، بار کټ پروت و، یو 3 کرسۍ پرتې وې، پارمون هم پسې پیډ هم پسې را بار کړی و د زیارت په ورځ. نو په پټي کې هم داخلي کولې، لکه دنده مدرسه کې کار کېده، مدرسه متاثره او بار ورته په پټي کې ناست او طلبه ولم داخلي ورکولې. که موږ مدرسې جوړو که آبادي جوړو نو ستاسو بچو له ځایونه جوړو، قرآن له مرکز جوړو، د قرآن ځای جوړو، ځان له کورونه نه جوړو، ځان له پکې بلډینګان نه جوړو. خیر دی تاسو وایئ چې ځان له جوړ کړل او دومره آبادي پکې وکړل. راشه چې یو مدرسه درته پرېږدو ته موږ له مدرسه جوړه کړه، یو پکې ځان له بلډینګ جوړ کړه. صحیح ده که نه؟ مدرسه ورته مولي صاحب پرېږدي، دویم چت جوړ کړه او ځان له پکې کور یو بلډینګ جوړ کړه. بعد د الله سره د معامله خپله د هغې حساب به خپله کوې، هغې کې موږ ځان نشو بچ کولی نو ستا فکر نه راځي. نو ځان له بلډینګ جوړ کړه، هلته بیا دا داسې اسان کار دی چې بلډینګ جوړوه دا یو روپۍ. موږ د مدرسې اساتذه چې راشو لیټ کولو وینو داسې د ورځې، نو طلبا را جمع کوم، تاسو چې دا لیټ کولو لګولې دا مولې کول دې ته ضرورت نه و، دا زنانو به مندرۍ خرڅې کړي او دا پیسې به یې موږ له راکړي. ګوره که نه دا لیټ بیټې مټې ملګوئ که نه، دا پکې بیټې مټې ملګوه که نه، دا یو سړي دیاړي کړي دا هغه پیسې. مونږ چې اوس د آبادۍ کوو ما ته یو کس ټلیفون وکړه، وی ماښامه پورې مې چې څه دیاړي وکړله مزدور کار یم، حقه دیاړي مې تا له مدرسې ته درولېږله. وی دا زما د لاسو خپو دیاړي د مولانا صاحب، دا به یو امانت وي، دا امانت په ماله په امانت لګئ. مې دا امانت به درله په امانت لګو انشاءالله. مې خدایم ژوندي ساته او خدایم بیا راوله، په خپله به د آبادي بیا وینئ، د خپلو پیسو ځای به م وینئ. علما ستاسو خیر خوا دي. موږ ځان له بلډینګونه نه جوړو. نن تا ته پته نه لګي او چې داسې ورځ راله چې نو که نه، چې نو په کومه ورځ او د جنازو اعلان خو وشي که نه، نو را به شي بیا په علاقه کې به وګرځي. خیر دی وایي دي چې هغه بلډینګ جوړ کړی و هغه پکې کم ځای و، هغه مدرسې په نوم چې ځان له بلډینګ جوړ، یو به د یوې مدرسې ته بوځي چې دا یوه مدرسه و، بلې ته به دې بوځي چې دا مدرسه و، بلې ته به یې بوځي چې دا مدرسه. اخر کې به ورته و چې هغه بلډینګ چې پکې جوړ کړی و، نو په اخر کې به د خاورو یو کچه کور له بوځي چې دا هغه بلډینګ دی، دا هغه بلډینګ دی. بیا به د حقانیت فیصلې وکړي، بیا به ومنئ چې دا علما د قوم خیر خوا و. موږ ستاسو پیسې نه دي ضایع کړي، موږ ستاسو پیسې په ځای لګولي. چا چې دا آبادې کړی دی نن یې د ثمره د حفاظو او د طلباو په شکل کې موجود ده. نو مولانا صاحب د دویم چت اراده کړې ده او تاسو ته پته ده چې مدارس اوس سیوا شوي دي، ډیر دي، خدای دې نور ډیر کړي.
د هر علاقې خلق به د خپل علاقې د مدرسې سره ودرېږي چې د هر علاقې خلق د خپل علاقې د مدرسې سره تعاون کوي نو دا به فایده نه کوي. هر مدرسه به آبادی په دې د علما خوشحالي چې د علاقې د خلق ور سره تعاون کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چندې اعلان وکړو نو عثمان رضی الله چنده راوړل دومره ډیر راوړل کنه چې نبی علیہ السلام دسی په دې لمن کې بکې لاس او وی عثمانه د ډیری خوشاله نه ورته نبی علیہ السلام ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين عثمانه رضی الله تعالی عنه تا نن دومره پیسې راوړلې کنه چې د نن نه پخوا تسکې نو تا الله سنوي تا الله سنوي. مطلب دا چې دومره صدقه دی ورکړله چې کو د نن نه پخوا ته نفلی صدقه نه کوي نو تا ته نور ضرورت نشته. الله اکبر دومره مال یې راوړ. نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وای ما د چندې اعلان کړو تا راوړي او راوړي ودا څومره دی راوړي دا د الله حبیب چې کور سو به ټول راوړي کور دې صبرې خو دو الله د الله رسول به کور پرې خو نور مې هر سره وړي دي اتا ته مې راغورځولي ځان له به د اخرت سوداګانې کولې د اخرت ګټې به کولې. سعودي کې یو کس جماعت جوړو پابندي ولګوله کنه وی په دې کې با چنده نه راوړی خلق ورته وی ټیک ده دا بس یوازې جوړو مونږ خو تاسو ټول له مقدر کو مونږ وای ار سړی پکې راوړی مونږ تاسو ټول له مقدر کو د چانه 15 روپۍ والو د چانه 4 روپۍ والو د چانه 1 روپۍ والو د ځان سره په دې اجر کې شریک تاسو به دکانداری کوئ ځان له په دکان کې ناس یو دل تبم آبادې کړي طلبه به سبق وي او تاسو ته اجر در رسی ځان له قبرونو کې به یو اجر بدرته درسیږي دا یو دسی دایمي ګټه ده. هغه وی دی جمعات کې به څوک چنده نه راوړي خلکو وی صحیح ده پابندی لګېدلې یو زنانه و دا غیر ډېر ډېر غوښته چې زه پکې سور کم خو پابندي و چا غستل نه یو ورځ راووتله نو د جومات هغې کسانو کار کو نو بالټې ترې نه مات شوی د اوبو هغه نو دې زنانه و لغلی هغه بالټې ورکوي زما له طرفه پکې دا یو بالټې والی خو چاته ال مه وایي نوره خو پابندي ده دا یو بالټې پکې زما د طرف نه وایي بالټې واغست چې وایغستو جومات جوړ شو نو د جومات هغې مالک خوب ولید خوب کې یو بنگله ولید ودا د چا د ودا ستا وی ولې وی ځکه چې تا جومات جوړ کړي وی دا خواته سره د چا د ودا د هغه چا د چا چې د سره په جومات کې تعاون کړي د وی ما سره خو چا تعاون کړي نه خو ما یوازې جوړ کړي دا خو ما یوازې جوړ کړي دی وی نه دا چې چا تعاون کړي دی دا هغه د خلک کې نو چې چا تعاون کړي معلومات کې د زنانه پیدا شول چې دی یوي زنانه پکې یو بالټې ورکړ چې غیر او غوښته یو ما پکې پغلا یو بالټې ور کړو مې خدای ته ولیدو ته قبول کې نور دقه مې وس هغه زنانه ته دی وی دا بالټې را باندې را خرڅې نه دی بالټي بس قیمت در کم او دا بس ما د طرف شودي جمعات هغه وینا وی پلس ریال راک وینا وی پلس 100 ریال راک لس 100 ریال بدر کم زنانه ورته وی ته خلص 100 یادای کلس لک ریال راکې دا بالټې نه در کومه ښا بیګا چې کم خوب تا لیدلې دی هغه مام لیدلې دی ښا دا د بالټي سودا نه د جنت د بنگلې سودا ده ښا الله په یو بالټي بنگله ورکړل او بل په روغ جمعات یو بنگله ورکړل او دل په یو بالټي باندې الله یو بنگله ورکړل دا د وسه پوری خبره ده د چا به سو وسی او د چا به سو وسی د چا به د سشي وسی او د چا به